هم پوها په قرآن کې چې استاد مدثر خان شو ادریس عمر فاروق هم د دې درس بلبلان وریږي رحمتنا د غرخوانه د سبحان ادریس عمر فاروق هم د دې درس بلبلان. د سوات تحصیل کبل سیمه ډډهره بلال مسجد کې د ختم القرآن تابع وشوه. د مفتی فضل غنی په ځینې نگرانۍ کې اته کسانو ته په تفسیر سره قرآن کریم ختم کړی شو. ختم کوونکي وایي چې د قرآن کریم ډیر لوی برکتونه دي او موږ ډیر زیات نن خوشاله یو. مدثر خان دی الحمدلله الله پاک موږ باندې ډیر مهرباني وکړه او ډیر فضل وکړو او مونږه د خپل مصروف وخت نه د ماښام په مختصر وخت کې زما سره د اته ملګري نور دي مونږ به واخیستو او الله پاک زمونږ د علماو په مدد سره مونږ د تفسیر قرآن شریف دا مونږ اختتام ته ورسو او الحمدلله نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده مونږ ډېر خوشحاله یو. الحمدلله زموږ یو غټ ارمان و زموږ ډېر غټ خواهش و چې موږ دا ختم وکړو الله جل شانه غوړې سن وکړو زموږ پنځه کاله وشو الحمدلله اوس ختم وشو الحمدلله او زما دا غټ یو غټ ارمان و چې ما ترجمه ختم وکړې او نن ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله موږ ختم وکړو او بس الحمدلله زما بیا مې راځي ان شاء الله چې بیا به مې ختم کوم ان شاء الله. الحمدلله الله پاک موږ له توفیق راکو موږ د قرآن کریم ختم تقریبا په 15 کال کې سر ته ورسېد او موږ خو دا ویل غواړو چې په قرآن باندې پوه شو او دغه په هغې عمل وکړو او باقي قرآن په یو ځل ویلو باندې سړی نه پوه کېږي د دې بار بار ویل پکار دی تر مرګه پورې او باقي چې د زه ټولو مسلمانانو ته خاص کر ځوانانو ته دا خواست کوم چې راشه قرآن زده کړي. د ختم القرآن محفل ته راغلي مشرانو علامه احمد جمشید هریپوري، حضرت علامه سمیع الحق پېښوري او نور مقررینو په دې خبره زورنه وکړه چې قرآن کریم زده کول پکار دي او دا صحیح لاره ده او په دې په ذریعه به موږ دنیا او آخرت کامیابي ترلاسه کړو. مفتی فضل غنی وایي چې د درس آغاز به دوباره په 16 نومبر کیږي. ان شاء الله زموږ د دې درس دوباره افتتاح چې ده هغه به په 16 نومبر د هفتې په ورځ باندې کیږي. نو زما د دې ستاسو د دې پیج په وساتت سره ټولو خلکو ته په دې کې د شرکت دعوت دی او نور خلکو ته مې دا یو میسج دی یو پیغام دی چې څومره مساجد دي هغې کې د قرآن کریم درسونه عام کوي. علماء کرامو ته مې درخواست دی او د محلو خلکو ته چې خپل امامانو ته قرآن وغوړوئ قرآن شروع کوي ان شاء الله چې ستاسو دنیا آخرت په الله تبارک وتعالی ښایسته کړي. د ختم القرآن په دې محفل کې د اسلام د بالادستۍ او د ملک و قوم د سلامتۍ لپاره خصوصي دواګانې هم وشوې. عبدالله شیرین، سواتپوسټ.com.